ICC په کرکټ کې ډېرې غټې تبدیلیانو کولو والا دی سپیشلی په ون ډے فارمیټ کې اور د هغې دپاره ICC په آیرلینډ کې یو میټینګ ارینج کړی دی چې پاکستان کرکټ بورډ ممبرز به هم دغه میټینګ اټینډ کولو دپاره ځي. ICC په دغه میټینګ کې کومو تبدیلیانو باندې غور کوي. ون ډے کرکټ د 50 اورو په ځای باندې به 40 اوره وي. په دې باندې به هم مشاورات کیږي. ډیټیل سره په خبره کوو کوم رولز د کرکټ بدلیدو والا دي اور په دې میټینګ کې به کم ممبرز شرکت کوي. ډیټیل سره په خبره کوو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. په 11 جولای باندې په 11 تاریخ باندې په ایډنبرا سکاټلند کې د ICC یو میټینګ ارینج شوی دی. ICC سالانه اجلاس راغوستی دی. دا سالانه اجلاس په هر کال کې کیږي او د کرکټ په رولز ریګولیشن د کرکټ چې کوم رولز دي د هغې تبدیلی باندې په دې باندې غور او فکر کیږي. نو دا ځل دا سالانه اجلاس چې کوم دی په سکاټلند کې دی او د پاکستان کرکټ بورډ وفد به دې دپاره ځي. محسن نقوي به په دې کې شرکت نه کوي. پاکستان کرکټ بورډ محسن نقوي د څه نورو مشغولتیا په وجه باندې دې میټینګ اټینډ کولو ته اوزګار نه دی. نو د پاکستان کرکټ بورډ وفد چې کوم دی هغوی به په دې اجلاس کې شرکت کوي. وفد کې د پاکستان کرکټ بورډ چې نور کم منیجران دي هغه به چیرمن محسن نقوي سلیکټ کوي او هغوی به سکاټلند ته دې میټینګ اټینډ کولو دپاره ځي. نو ټول نه غټ تبدیلي چې کومه ده هغه په ون ډے کرکټ کې کېدو والا ده چې ون ډے کرکټ اوس 50 اور پر اننګز دی. نو کېدای شي راتلونکي وخت کې دی 40 اور پر اننګز کې نور هم راکم کی. لکه اوس ون ډے میچ چې کوم وي یو اننګز د 50 اور وي او بل اننګز د 50 اور وي. نو اوس ICC وایي چې دا موږ 40 اور پر اننګز کوو. لکه خلکو سره ټایم نه تاسو ګورئ T20 کرکټ کې خلک زیات انټرسټډ وي. T20 کرکټ نن سبا خلک په شوق ګوري او ون ډے کرکټ دومره په شوق نه ګوري. نو اوس دغه ون ډے کرکټ تھرلر کولو دپاره دغه ون ډے کرکټ کې خوند راوستلو دپاره ICC وایي چې دا موږ 40 اور کو نو کېدای شي آډینس سیوا شي. خبل چې کوم غټ چینجز دی کول غواړي نو هغه په ورلډ ټیسټ چیمپینشپ کې کول غواړي. WTC کې WTC سایکل کې کېدای شي د ټیمان سیوا کې افغانستان هم پکې شامل شي نور لوبډلې هم پکې شامل شي. اوس پکې ټیمان کم دي نو کېدای شي راتلونکي وخت کې پکې دی لوبډلې سیوا کې WTC کې. WTC دا ځان له یو د ICC غټ ټورنامنټ وي. هر لوبډله ټیسټ میچونه کوي چې کې زیات ټیسټ میچونه څوک وګټي هغه فائنل ته کوالیفای شي او بیا د هغه دوه لوبډلو فائنل وشي چې تیر ځل د انډیا او د استرالیا چې استرالیا ته ګټلو اېنه مخکې د استرالیا او د انګلند چې هم چې جوړ د ما خیال استرالیا ګټلو. نو په ورلډ ټیسټ چیمپینشپ کې هم تبدیلی کېدو والا ده. اور بل عالمی کرکټ چې کوم مستقبل منصوبې دي ابا هم ډسکشن په دغه میټینګ کې کیږي. په دې میټینګ کې راتلونکي چې کوم انټرنیشنل کرکټ ته راتلونکي چې کومې منصوبې دي پکې هم پلان کیږي. د ورلډ کپ حواله سره د سیریزونو حواله سره یا ردی چې کوم ICC سره کوم د پیسو کوټره د هغې حواله سره دغه ټولې منصوبې په دغه میټینګ کې ډسکس کیږي ډیپلی جی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ وګورو چې څه فیصلې کیږي. انشاءالله بیا په ډیټیل سره ویډیو جوړه کړو ستاسو په خدمت کې به حاضر شي. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.